أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن الشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون صدق الله العظيم. دا نهم سپارہ سورہ الانفال او درہم رکوع شروع کیگی پدې کې الله سبحانه وتعالی مسلمانانو ته خطاب فرمایي چې تاسو د الله او د رسول چې کوم اطاعت وکړئ. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا الله ورسوله اطاعت یعنی تابعداري وکړئ د الله او د هغه د رسول. ولا تولوا عنه او مخبا اړوي داغه د اطاعتنا وانتم تسمعون او تاسو چې کوم دینو اوري د قران لرا او د پیغام لرا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام چې هغه تاسو ته کوم بیان کړي نو هغه باندې ایمان وروړي او یقین په ساتي او بیا په عمل مو کوي. الله پاک فرمای ولا تکونوا کالذین مکیږي تاسو دا خلقو غنته قالو چې ویل به سمعنا مونږ واورید وهم لا يسمعون او اغیب په صحیح طریقه نو اوریدلی. دا اشاره را کوم خلقو ته يهوديان چې موسی علیه السلام به ورته وی چې تاسو خبره واوریدا وی به چې او بالکل جیواو اوریدا بیا به په عمل نکول. چرته مسلمانانو تاسو داسې نشي چې ګینې دای غونته واو خوري خبره خو عمل کوون کې نه جوړيږي نو بیا خدا اسه بس خبره ده په صحیح معنی کې تاسو مؤمنان بیا نه یې. لہذا چې څوک د الله او د رسول اطاعت پوره کوي نو کامیاب دي او دی به د الله سبحانه وتعالى خبره چې ووري یعنی قران پاک یا احادیث مبارکه نو په دې باندې به عمل کوي. دا نه چې بس واو خیریده او بس بیا د عمل خبره چې راشي نو بیا بس نل زیرو نه. الله پاک بیا فرمایي چې داغي مثال پیش کوي دا خلکو چې چا دا خبرو کې چې مو وورید او بیا په عمل نه کوي. ان شر الدواب بشکا د بدترین د زناورنا عند الله د الله په نسبت باندې صم البكم الذين لا يعقلون هغه کاڼه دي او ګونګیان دي هغه چې هغه د عقل نه کار نه دي. کافرانو طرف ته اشاره ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دوی خو د عقل فکر چې ما ورکړی د انسانانو کې به دوی پیدا کړی دي نو دوی خو د هغه زناورو نه لاندې دي چې هغه زناورو ته کوم الله پاک شعور ورکړی دی. شعور دی ته وایي چې الله پاک د یو زناور په ذهن کې یو خبره اچولې ده بس هغې سره هغه پیدا کړی دی بس هغه خپل کار کې لګیا دی هغه هغې کې کوتاهي نه کوي. مثال زناور دي ګوره بس خوراک کوي او بیا یو بل سره یو ځای کېږي او بچي راوړي او د هغې پالنه هم کوي او انسانانو نه چې کوم فایده را ور رسوي. مثال غوا بیخه را چیلی ګډه بیزه را پی مونږ او تاسو له راکوي شوده راکوي غوښې حلالول زمونږ دپاره حلال دي هغه مونږ قرباني کو یا چې کوم دی نو ذبح یې کو په صحیح طریقې سنت طریقې سره هغه بیا مونږ خورو نو د هغې هغه فایده مونږ ته را رسي که نه د هغې د ویښتو او د هډوکو نه مونږ او د چمړې نه چې کوم دی نو فایده اخلو. کېړی په اظهار ته جوړو او د هغې د ویښتو نه چې کوم دی نو څادر او
پوشاک یعنی نور جوړې موړې ګرمې جوړې ته ټولې جوړېږي. دغه شانتې د هډوکو نه چې کوم دی لوښي جوړېږي چې پای کې موږ خوراکونه کوو، وایي د هډوکي سیټ راکړه. نو دا ټولو یعنی د الله پاک او بل د هغې الله سبحانه وتعالی د یعنی دا چې څومره ځناور دي دا د الله یعنی باقاعده ذکر کوي. نو هغې هم د الله د ذکر نه غافله نه دي. نو چې کوم خلق الله نه یادوي نو د دوی مثال خو د ګونګیانو دی او دغه دی کړو دی. نو لہذا د دوی هېڅ عقل نشته او به دوی هم د حیواناتو غوندې ګرځي. دوی د حیواناتو نه بدتر شو ځکه الله پاک فرمایي. او بیا الله فرمایي ولو علم الله او که چېرې الله پاک لیدې فیهم په دوی کې خیرا څه خیر نو لاسمعهم نو دوی به د زړه په سترګو اورېدلې وې دا خبرې د منلو په نیت باندې به اورېدلې وې. ولو اسمعهم او که چېرې دوی یعنی که چېرې دوی ته الله سبحانه وتعالی ومرئ لتولوا وهم معرضون نو دوی د هغې نه روګرداني وکړي. مثال دوی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وعظ واوري او خبره واوري بیا ورپسې خنده وکړي، ټوکې ورپسې وکړي، یا بار چې محفل لوسي یاره بس هسې وخت یې راله ضایع کړو. نو دلته کې دا فرمایي چې دوی بیا بېروخي اختیار کړي د هغې نه، بېروخي ته اختیار کړي، دلچسپي پکې نه لي. لہذا چې کله مونږ داسې تقریر واغسته کینو نو د زړه په سترګو باندې هغه اورو، د نصیحت په نیت باندې، د عمل په نیت باندې هغه اورو. ولې چې وعظ نصیحت دلته راغلی او بس بیا چې کوم دی نو کله یو خوا ګوري، کله بل خوا ګوري، کله بل خوا ګوري او مولانا صاحب لګیایي او تقریر درته کوي او تاسو چې کوم دی نو ورته غوږ نه ایښي. مطلب دا دی چې بس دی هسې لګیا دی نه، قرآن او حدیث بیانوي. لہذا دې ته د زړه لوښې خالی کوي او د عمل په نیت باندې ورته کښېنوي. انشاءالله الله پاک به بیا د عمل نیت هم نصیب کوي. چې دومره سړی یو مور شي چې په هغه باندې بیا خبرې بدلېږي، بیا خو هغه په کار دا دی چې هغه هلته کښېني نه، هسې راغلی نو ناست دی. د دې دپاره مطلب دا دی چې د اورېدو مدعا دا وي چې مونږ په هغې باندې بیا عمل وکړو. اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا تاسو یعنی قبول کئ لبیک وحی لله دا الله طرف تا وللرسول او دا رسول الله صلی الله علیه و سلم طرف تا. یعنی هغه چې کله आवाज کی زادعاکم کله تاسو आवाज کی لما یحییکم چې هغه سيزونو طرف ته چې کوم پاغي سره تاسو ژوندۍ پاتې کیږئ، یعنی ژوند کې تاسو هغه خبرې راشي نو مطلب دغه ژوند به مقیمتي شي. وعلموا او پیشي ان الله بشک الله چې دی يحول بین المرء حائل کیږي پمینځ د سړي کې وقلبه او دغه پزړه کې وانه الیه تحشرون او بشک او هغه طرف ته تاسو ټولو بیا ګرځیدل وي واپس. مونږ خو الله پیدا کړیو کنه عالم ارواح نه د مور رحم ته او د مور د رحم نه دنیا ته او د دنیا نه بیا قبر طرف ته چې کله لاړ شو الله طرف ته واپس لاړ شو. بس دغه دی ژوند د زندگی چې کوم د دې به مونږ نه تپوس کېږي، د مخکینو به هم نه کېږي او د رستنو به وروسته خو بیا څه کېدی نه شي. مخکې هم پای کې هم د عمل څه گنجایش نشته، ولې چې بدن د له خدای لعنه یې درکړی چې کله تعالی خدای پاک بدن درکو نو تر بلوغته پورې پتا باندې بیا هم څه سوال جواب نشته. کله چې بالغ شي عقل لپوخ شو بیا درنه تپوس کېږي او د خپلو اعمالو تپوس به نه کېږي. لہذا الله سبحانه وتعالی دې لپاره فرمایي چې تاسو ته کله د الله خبره کېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ته بیانېږي، لکه نن په زمانه کې به وایو دا خو هغه مسلمانانو ته خطاب دی چې کوم چې حاضر وو په هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محفل کې، نو ته ډایرکټ خطاب و چې تاسو د الله او د رسول خبره چې کوم دی نو واورئ. چې کله تاسو ته نو یو صحابي فرمایي چې زه په مونځ باندې ولاړم، په دې کې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم آواز وکړو چې آواز یې وکړو د مونځ د وجې نه هغه ته غږ ونه کړو
چې غږیونو کو نو بس چې مونږ برابر کو بیا ورغه رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته او مخاطب شو ورته چې جی تاسو ما ته आवाज کړو ورته چې تا ما کوم وخت کې आवाज وکړو ته هغه وخت ولې رانغی تا دا نه دی اورېدلی چې یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول تاسو حاضرېږئ او جواب ورکوئ کله چې کوم دی نو تاسو ته الله او د هغه رسول چې کوم دی نو आवाज وکړي نو هغه ورته جي قربان ما ته پته نه وه او زه به بیا آینده لپاره انشاءالله په مونځ به سلام به ګرځوم خو بیا به تاسو ته آواز درکوم نو دلته کې مطلب دا دی چې هغه صحابي په باره کې راغلی خو د دین عام مسلمانانو ته دا خطاب دی چې به تاسو د عمل په نیت باندې اورئ او کلام الله شریف چې اورئ یا احادیث اورئ په دې باندې عمل وکوئ او الله سبحانه وتعالی فرمایي واتقوا او بچ کئ ځانونه خپل فتنه د فتنینا لا تصيبن الذين ظلموا او نو برسیږي سم مصیبت یا هغه کسانو ته ظلمو چې چا ظلم کړي منکم خاصه تاسو نه په خاص طور سره دلته کې خطاب الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته فرمایي چې تاسو د فتنې نه ځان بچ کړئ مثال یو خبره یو ځای کې یو غلط کار کیږي او هغه کې پای باوجود د دې نه چې د یو سړي قدرت رسی او هغه منې کوي نه په لاسم قدرت رسی په لاس نه منې کوي یې په خپل په زبان ورته خبره کولی شي دی وته نه کوي نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تاسو ځانونه بچ کړئ د هغه عذابونو نه د فتنو نه یعنی مصیبتونو نه چې کوم یعنی په تاسو باندې د ظالمانو د وجې نه برازي ظالمان دی چې یو سړی ظلم کوي په چا باندې او تاسو ورته غږ نه کوئ د هغه لاس نه نیسئ د هغه ته خبره هم نه کوئ په زړه کې مرتبط نه ګورئ دا 3 درجې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان ښودې دي چې چا په لاس باندې د نیوو طاقت یې د بندولو نو هغه په لاس سره او کنه دغه یې نه وي نو په زبان سره یې د هغې انکار وکړي او که دغه طاقت هم نه وي نو بیا دی چې کوم دی نو په زړه کې د هغې کراهت وساتي او بیا دا نه وایي چې یاره دا ډېر ښه وشو او دا پلان کې وشو دا ډینګه وشو خپلې تفصیلي پرې نه کوي بلکې الله سبحانه وتعالی نه سوال کوي چې الله دا ظلم کوي دی خدای پاک ته زه ظالم نه دی بچ کړي او زه په ډېر خفه یم نو دلته کې الله سبحانه وتعالی دا فرمایي چې واعلموا تاسو خو پوه شئ ان الله شدید العقاب چې یقینا الله سبحانه وتعالی سخت سزا ورکوونکی دی مثال کاغله سزا ورکوي او بیا سزا په ټول دنیا راځي نو بیا په کې تاسو ملتاړيږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مثال یو حدیث مبارک کې ورکړی دی او هغه حدیث مبارک داسې دی هغه مفهوم زه تاسو ته بیانوم چې وایي د دې مثال داسې دی چې لکه په سمندر کې یو جهاز دی او په هغې کې 2 منزلونه دي یو برانې دی یو لاندینی دی او په دواړو کې خلک دي خو لاندینی منزل والا خلکو ته چې کله د اوبو ضرورت شي نو بره خیږي بیا به ځان سره بوکه وغیره وړي او بیا به سمندر نه اوبه حاصلوي چې ضرورت مطابق اوس که چېرې دی دا سوچ وکړي چې یعنې مطلب یې مونږ به یار څه بار بار خیږو دا خلک به هم تنګېږي او بس دلته کې به د سمندر ته لاندې سورې وکړو په دې کشتۍ کې او بس دلته نه به ځان ته یو بمبه ولګو بس هغه کې به اوبه راځي او بس اوبه به ترې مشکیزې به ترې ډکوو او زر زر به کار هم کېږي او دونه به بره ښکته کېږي هم نه نو وایي که چېرې د بهرنو خلکو ته دا پته ولګي چې دی خو هلکه په کشتۍ کې سورې کوي او دغه سوري سره که دا اوبه راماتې شو نو دا ټوله کشتۍ به د اوبو ډکه شي نو دی خو به ډوبېږي خو موږ خو ورسره هم ډوب شو که نه ولې چې ټوله کشتۍ به ډوبه شي ټول جهاز به غرق شي نو وایي که چېرې دغه بهرني خلک دی منې نه کړي نو وایي دا ټوله کشتۍ به غرقېږي که نه به غرقېږي ورته چې غرقېږي به نو وایي دا مثال د دې دنیا هم دی که په دې دنیا کې انسانان غلط کارونه کوي او بندولو والی څوک هم ني امر بالمعروف او نهی عن المنکر خلکو پرېښودو نو بیا به څه چلو شي بیا به دومره فساد به برپا شي او ظلم به ډیر شي
او ګناهونه به ډیر شي د هغې د خباثت د وجې نه به الله سبحانه وتعالی بیا عذابونه رالیږي او هغه عذاب چې بیا راځي زلزله که راځي که طوفان راځي که سیلاب راځي نو هغې کې بیا وچولانده به ټول سوځي. البته دا ده چې دلته خو پکې ټول لاړ شي خو لیکن عایشې بیبي د چا تپوس وکړو نو هغې ورته ووایي چې نه په آخرت کې به بیا د هغه نیکعملو خلکو یعنی انجام بیا بدل وي خو لیکن دلته کې به ټولو ته عذاب رسي د دنیا. نو دلته کې الله پاک د دې ذکر وفرمایل چې واعلموا خپې شي ان الله شدید العقاب که تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېښو نو بیا د الله عذاب ډېر سخت دی. اوس الله پاک فرمایي واذکروا او یاد کئ اذ انتم قلیل کله چې تاسو ډېر لږ وئ مستضعفون او ډېر کمزوري وئ فی الارض په دې ځمکه کې تخافون او یریدی به ان یتخطفکم الناس د دینه چې چرته کې یعنی نقصان مونږ ته رونه رسوي دا خلق یعنی بوټی مو څوک نه کي مړه مو نه کي تکلیف راله رونه رسي بالو جان خطره وه تاسو سره فآواکم نو تاسو له الله پاک پناه درکا زه د پناه درکو هغه زه د پناه سو هغه مدینه منوره وه چې هجرت مسلمانانو کله وکړو د مکې معظمینه او هلته به د یار وخت په یاره کې ګرځېده عبادت د الله نه شو کولی په بیت الله شریف کې او په کورونو کې به پټ پټ تلاوت کولو چا به تیز تلاوت نه شو کولی کافران به هر وخت دی پسې لګېدلي او غریبانان چې کومو هغوی بیا وهل او ټکول به نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تاسو نه بیا خدای پاک پناه درکا په مدینه منوره کې وعیدکم او مضبوط کو لاسونه ستاسو بنصره په خپل مدد سره یعنی ستاسو مدد وکړو الله سبحانه وتعالی ورزقکم او رزق یې درته ډېر فراخه درکو من الطیبات د پاکیزو څیزونو لعلکم تشکرون خایږي چې تاسو شکر وباسئ د الله پاک دا د الله ډېر لوی شکر دی چې تاسو ته الله پاک چې کوم دی فراغت درکو مدینه منوره کې ځای درکو او اوس مو جهادونه وکړو بیا مو ډېر مال غنیمت حاصل کو او اوس در کې مالداري راغه او خدای پاک در باندې د نعمتونو فراواني شروع کا نو اوس د الله پاک ډېر زیات شکر وباسئ. نو اوسنو مسلمانانو ته الله سبحانه وتعالی په هره زمانه کې چې مسلمانان دي ایته دا خطاب دی چې بھئی تاسو د الله پاک دا دومره نعمتونه درکړي دي د هغې شکرګزاري دا ده چې د الله سبحانه وتعالی مکمل اطاعت وکړئ د الله بندګي وکړئ مونځ او دس په خپل وخت باندې ادا کوئ دغه شانتې زکات اهتمام کوئ چې په چا باندې فرض دی دغه شانتې روجي چې راشي د هغې اهتمام کوئ او بیا د حج اهتمام کوئ چې په چا باندې فرض دی د حج اهتمام کوئ دغه شانتې د غلطو خبرونو ځان ساتئ او د چا مال په ناحقه باندې مه خورئ په چا باندې ظلم مه کوئ دروغ مه وایئ دوکه مه کوئ چغلي مه کوئ غیبت مه کوئ دا ټولې خبرې مه کوئ. الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا الله مه کوئ خیانت الله سره والرسول او رسول علیه السلام سره وتخونوا او خیانت کوي اماناتکم په امانتونو کې وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ په دې خبره باندې یعنی تاسو ته خپته راشي دا خیانت دی دا د ګناه کار دی او بیا کوي نو الله پاک دا فرمایل مؤمنانو ته دا اوس بس صریح حکم وکړو یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا تاسو خیانت وکوي ای ایمان والو الله ورسوله الله سره دا رسول سره وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوي
ولا تخونوا دلته کې مطلب دا چې دا راتلی شي اماناتکم وانتم تعلمون، یعنی امانتونو کې د چا چې تاسو خپېږئ. دلته الله سبحانه وتعالی دا فرمایل چې بای د امانتونو خاص طور خیال ساتئ. امانت ډېر دا یو صفت دی چې ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام کې او په هر پیغمبر کې موجود او هر صالح انسان کې به دا وي چې د امانت کې به خیانت نه کوي. چا هم سره څه پیسې کې خو ټکیر سره کې دا امانت دی، دا چې هغه نه وغوښتي بس مخکې سره به یې ورکړي، دا به لګیا نه چې ولې لګولې خپل کار کې دی ولګولې او بیا هغه دله راغوته ته یار نن به در کوم او سبا به در کوم ورېږه هغلته ځم او دغلته ځم او سبا ډیل ډول ورسره کوي. دا غلطه خبره ده. امانت خو څوک نه کوي. او بل دا چې د قوم هر یو شی انسان سره امانت دی. مثال دلته یو قومي شی پروت دی او د هغې څوک خیال نه ساتي نو دا په امانت کې خیانت دی. مونږ خو وایو دا حکومت دی که نه، حکومت خو دی خو دا خو د ټولو عوامو دی که نه. مثال د یو 1,000 روپو شی دی د حکومت دلته لګېدلی دی او مونږ یې خامخا وکړاوه وړي دا امانت کې خیانت دی. یا په ډیوټۍ کې خیانت شو، دا ټول خیانتونه دي. څوک په نوکرۍ کې خیانت کوي، څوک چې کوم دی نو په سیزونو کې خیانت کوي، د حکومت سیزونه د بې ځایه استعمالوي او په زور استعمالوي او که نه دغه کې نو دا یعنی د امانتګرۍ الله سبحانه وتعالی خاص طور ذکر فرمایي. وعلمو او پوه شئ په دې خبره باندې انما اموالکم و اولادکم چې دا مالونه ستاسو او اولاد ستاسو فتنه، دا خو فتنه ده. وان الله عنده اجر عظیم او دا چې بېشکه الله سره ډېر لوی اجر دی. که چېرې تاسو یعنی دې مالونو سره او اولاد سره مو د الله یره مو په زړه کې وي نو بیا به اجر تاسو ته ډېر لوی میلاویږي. دلته اوس الله سبحانه وتعالی د دې آیات شان نزول ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ یو بعضې مفسرینو دا ذکر فرمایلی دی. خدا تر قیامته پورې راتلونکي انسانانو دپاره د دې کې رهنمایي ده. راغلی خو د یو صحابي په باره کې دی یا د یو ټولګي په باره کې دی، لیکن د دې رهنمایي به ټول امت ته تر قیامته پورې به د دې نه رهنمایي حاصلوي. هغه داسې چې یو قبیله وه د یهودیانو چې هغوی خیانت وکړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوکه وکړه، ای سره معاهده شوې وه چې موږ به د بهرنو فوج دغه نه کوو، ستاسو خلاف به چا سره مدد نه کوو او نه به هغوی ته څه مخبري کوو او نه به څه مدد د هغوی هېڅ قسم به نه کوو، نه به د پیسو مدد ورسره کوو، نه به هغوی ته لارو ګزرې ښیو او نه به چې کوم دی نو هغوی سره جاني څه مدد کوو چې فوج کې شامل شو. دا معاهده شوې وه. کله چې بیا کافرانو په مدینه منوره باندې حمله وکړه نو هغوی وعده خلافي وکړه او چې وعده خلافي وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بیا معاهده وکړه کفارو سره، چې کفارو سره معاهده وشوه مکې والو سره صلح حدیبیه وشوه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه 20 ورځې چې کوم دی دې قبیلې نه د یهودیانو د دې قبیلې نه محاصره وکړه او ورته یې چې روزه یوس ای نه راوته، ای چې نه راوته نو ای خفي چې یاره بس موږ ته کومه سزا به ملاویږي نو هغه به ملاویږي. نو بس په دې کې بیا دی وی چې یو بل صحابي یاد کو چې هغه به ستاسو فیصله وکړي. نو ای په خپله دا وی چې ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ دې زمونږ فیصله وکړي او د هغه بچي هغه قافلې سره هغه قبیلې سره هلته کې اوسېده، چې هلته کې اوسېده نو په دې خیال د ده نوم واخېستو چې دی به د خپلو بچو خیال ساتي او د دې د وجې نه به چې کوم دی نو زمونږ لږ لحاظ وساتي. نو وایي دی چې کله لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې بس دا ټیک شه ته لاړ شه ته راښه وکړه خو مسلمانو چې هلته لاړو نو هغوی ته یې چې وایي داسې مو کوي په مری ورته داسې ګوته راښکه چې مطلب ټول به بس ذبح کوي چې څنګه ښکته لاړ شي. بس
دی کې دا خبره و چې دا یعنی مشوره شي او دا مشوره د افشان کاغی ته د امانت خیال ونه ساتلو. ګوره دې زموږ دې محفل کې دلته یو مشوره وشوه او موږ یو فیصله وکړه او مطلب یو کس زموږ نه لاړ شي او هغه بار لګی بیا چېرته خدا سي کار وشو او تاسو ته امیر ویلې وي چې لکه ګوره دې ور چاته پته ونه لګي او بیا یو ځای بل ځای ته سړی لګي یو کس ته دې مو ویلو بس وعده خلافي دی وکړه. د دې لپاره چې کله هغې دا دغه وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کله پته ولګي هغې ته خو بیا هغه سزا میلو شوه بس د هغې خو ځوانان ټول مړه کړی شوه. د هغې ټول ځوانان چې څومره بالغ وو نو هغه ټول بس دا سرونه یې ووال او بیا بس هغه ښځې او ماشومان ټول مسلمانانو تقسیم شو جایدادونه هر څه تقسیم شو د یهودیانو. دلته کې الله سبحانه وتعالی دا وفرمایل چې معاهده دونه سخت حکم دی چې ما ته کې څوک ښه نو دلته کې الله پاک وفرمایل چې یعنی که څوک یعنی د اولاد د وجې دا فتنه ده او دا اولاد هم فتنه ده تاسو د دې د وجې نه به چې کوم دی ځان په فتنه کې او په ازمایښت کې په ازمایښت کې اچوئ د دې د وجې نه به د الله دین نه پرېږدئ او نه به هغې کې څه کوتاهي کوئ. کله چې دا صحابي راغلو بس وروره نیغ جومات ته لاړو چې ما نه دا غلطي شوې ده او زه بس برجی پورې ځان وتړلو چې زه به تر هغه وخته پورې ځان نه پرانیزم چې کبې پورې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم نیم پرېښې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده بس هغه وی چې بس دې ما لکه راغلی ما وله استغفار د الله نه غوښتی وی الله به دې معاف کړو خو بس دې لاړو په خپل طبیعت یې ځان تړلی دی بس تړلی دي دا صرف مانځه ته بیا پرانیستو او ښځه به بیا وله روټۍ به وله روړه ماشومه لورې وه هغې به وله روټۍ راوړه نو روټۍ به وخوړه یا به چې حاجت و هغې له به لاړو کني بیا به تړلی شپه ورځ نه نه داسې برجی پورې ځان تړلی که نه هغې تړلی و او کله چې هغه بیا دغه شو په اوومه ورځ الله سبحانه وتعالی دا چې کوم دی نو دا آیاتونه راولېږل نو د شپې وله یو سړی ورغو چې یاره ستا په باره کې الله پاک بریت نازل کړو لہذا ته چې کوم دی نو ځان پرانیزه هغه ورته یې نه وایي چې کومې پورې زه رسول علیه السلام نیم پرانیستی هغه پورې زه ځان نه پرانیزم پوخ مسلمان و که نه او په خپله غلطۍ باندې په خپله پیمانه و دا صحابه و که نه بهی هغې خو ایمان واله و که نه ظاهري خپل لغه ته نه کته دی د دې نه شرم و حیا کوله چې یاره زه به خلکو په منځ کې بې عزته کېږم نه دا چې یعنې مطلب دی ما ته دا دومره لوی تکلیف دی شپه ورځ زه ما ځان تړلی دی دا څومره لوی کار دی مونږ به داسې وکړو داسې نه شو کولی لہذا دا صحابه خپل یو بس د الله سبحانه وتعالی د هر صحابي خپل یو مثال دی چې قایم کړی دی. الله پاک دې پای ټولو باندې رحم وکړي او په موږ هم خدای رحم وکړي موږ خدای پاک د هغې اتباع نصیب کړي. نو چې سحر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله راغو مانځه له په خپل لاس مبارک السلام واچولو ورته چې تا الله پاک ته بری کړی بیا هغه پرانیستو نو بس بیا صحیح شو. نو دلته کې الله پاک دا فرمایي چې واعلموا ښه پوه شئ انما اموالکم دا اموالونه ستاسو چې دي و اولادکم اولاد ستاسو چې دي فتنه دا ازمایښت دی دا فتنه ده وان الله عنده اجر عظیم او بشکه چې الله سره ډیر لوی اجر دی چې تاسو په دې ازمایښت کې پوره شوي نو الله سبحانه وتعالی مو بیا کامیاب کړي. صدق الله العظیم. یا الله زموږ دا ناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي. یا الله که دې په معنا او په مقصد کې زموږ مفهوم کې څه کمی زیاتې شي معافي راته وکړي. یا الله په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایاب کړي څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي د چا څه شرعي حاجات یا الله د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي د حق والاو د رزق فراز سبب زموږ ټول په خپل فضل سره په خپل کور کې وطن باندې وکړي. یا الله زموږ آبا او اجداد د مخ څونه وفات شوي دي د ټولو مغفرت وکړي. یا الله مونږ ته دا راتلونکي منزلونه آسان کې په آخر کې مدازي مشانه کلمه نصیب لا اله الا الله.